اوکے جی بالکل ناظرین دی وخت مونږ موجود یو د هغې بدقسمته د کلي د وزیر ګړی روډ چې هغه تیرو کم د 5 کالو نه د 5 نه بلکې د 7 کالو نه په دا روډ چې کم دی نو هغه مات شوی دی او په دې باندې روډه پرته ده خو بدقسمتۍ سره چې کم دی نو د دې نه د حکومت چاکواګي نه د حکومت نور خلک چې کم دی هغه د دې روډ دغه لپاره هېڅ قسمه اقدامات نه کوي دا 7 کاله چې کم دی په دې دغه باندې د خوړ په دې کاڼو باندې د خلکو چې کم تکلیف تیر کو او اوس تر اوسه پورې لا تکلیف تیری او دا پته لري چې کم وجوهات دي د دې خلکو د حکومت چې کم دی مولې د دې کم خبرې دغه راکوي سزا راکوي چې په هغې وجه باندې دا روډ چې کم دی نه جوړېږي دې وخت کې موږ سره موجود دی د نوښار د پریس کلب صدر صاحب تفهیم الرحمن چې هغه د دې علاقې هم اوسېدونکی دی هغه موجود دی موږ د هغه نه تپوس کوو چې دا روډ کوم دی د دې څه وجوهات دي تفهیم صاحب وایي تاسو ډیره مننه د دې وجوهات خدا دې دا تقریبا 8 کاله مخکې دلته شروع شوی او په دې باندې چې کار شروع شو نو دلته کې بیا دغه زوړ روډ راویستل مسله وه ورک آرډر کې دا لیکلي وي چې زوړ مټیریل به تو چت کې او نور به هغې باندې بیا مقدمه شوه به هر حال هغه مقدمه ختمه هم شوه ټیکېدارانو ته یو موقع میلاو شو هغې نه پس بیا هغه روډ جوړ هم نه شو زما اندازه دا ده چې کیدای شي د دې هغه پیسې هغې وصول کړي وي بیا چې دا روډه چولې کېده نو هغه ټایم هم مونږ په دې باندې اواز اوچت کړو مشرانو سره مو خبرې وکړي او هغې کې اسسټ ایډیشنل ډیپټي کمشنر مس وزیر هغه رامغه دلته خو هغې نه پس بیا دا التوا کې پروت و بیا په دې کار بند شو فنډ نو ډاکټر صاحب سره مو په دې خبره وکړه خلیق الرحمن صاحب سره مو په دې خبره وکړه او هغې ویلي چې مونږ دا دغه کې دي پروګرام کې دي او دا مونږ خامخا جوړو اوس څو ورځې مخکې دلته په دې باندې زمونږ ناظرین دا ګوري مخامخ دا روډ جوړ شو او ډېر ښایسته روډ جوړ شو خو نیمه ټوټه وشوه او نیمه بیا بند شوه نو مونږ نه پوهېږو چې دا ولې دلته کار بند شو د فنډ وجه وه لا د موسم وجه وه نو تر اوسه خو پکار دی چې شروع شوی وی یو میاشت وشوه تقریبا نو دې سره مونږ ټول ذمهوار یم یو زم ذمهوار یم تم ذمهوار یې پکار دا دی چې دا خبره مونږ بار بار د مشرانو سره اوچته کو او کم ټیکېداران چې په دې کار کوي نو د هغوی برپوره نګراني پکار ده ځکه چې دا نیم روډ پاتې شو نو چې دی اوس دا پوره روډ شمیر کوي او بیا به راځي او دا به جوړوي دا 4-5 ځل په دې باندې دا کار شروع شو نو مونږ خپل زمونږ چې کوم ایم این اے صاحب دی ډاکټر عمران خټک صاحب هغې ته او ایم پی اے خلیق الرحمن خټک صاحب دلته کې ښه برپور نظر یې دی توجه یې ده نو هغوی ته بیا یو ریکویسټ کوو چې د دې علاقې خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی او دا که مونږ وایو دلته کې دا انډسټریل زون دلته کې کارخانې دي د بټو بټۍ دي د خښتو کارخانې دي او دا هغه علاقه ده چې دې نه د پنجاب مختلفو علاقو سوات ته دلته له مخته دي او دا لینک روډ دی پېښور ته په ورمړو باندې دا وځي او دا پېښور ته رسي نو دا دې باندې رشم ډېر دی دا ګاډي به خلک وړي په دې باندې درانه ګاډي راشي او ډېره لویه علاقه ده او په دې باندې ډېره لویه آبادي پرته ده نو زمونږ درخواست دا دی زمونږ ریکویسټ دی چې په دې توجه کړي او د دې علاقې د دې خلکو دې خواته وزیر ګړی ده دا بیا هم دا روډ که مونږ ووایو نو علي بیګ ته او کندي تازه دین ته او دارو جبې ته وتی دی نو دا برانچ روډ دی او دا مصروف ترین روډ هم دی کله نا کله چې جي ټي روډ بلاک شي نو دا بیا د پېښور دپاره استعمالېږي د دې نه خوا د اوچنیر نه دې خوا جلوزۍ باغبانان روډ هغه هم ښه جوړ شوی دی لوی دی زمونږ دا بدقسمتي ده دا ورمړو باندې پېښور ته وتی دی او دلته کې کاشکاران دي زمینداره ده او یو ډېره لکونو آبادي ده نو مونږ وایو که دا جوړ شو نو مونږ به شکریه ادا کوو اوس هم مونږ شکریه ادا کوو چې نیمه ټوټه خو راته جوړه شو بیا به مونږ وایو چې دا نیمه ټوټه بل هم دې پسې کسان راولېږي او دا زر تر زره پوره کړي په دې باندې مریضانو ته ډېر لوی تکلیف دی کوم چې زنانه خاص کر د شپې مریضان راځي او عام سړي ته چې دا ګاډي کم راځي نو زما په خیال چې یو هفته پې ګاډی وچلېږي نو هغه د حصې نه او دغه نه خلاص شي لکه هغه به بیا حصه کوي 10,000 20,000 کې هغه غریب رواني او ټول ګاډي داسې دي نو مونږ بیا ریکویسټ کوو ډاکټر صاحب که تاسو خلیق الرحمن
رحمان صاحب دا ډېره لویه علاقه او اهمه علاقه ده او دلته کې ډېر لوی کلي دي او جي ټي روډ ته 2-3 لارو باندې دا وتې ده نو مهرباني وکړئ دې ته توجه وکړئ. بالکل جی دا زموږ خوږ ورور تسلیم الرحمن صاحب د مخار د پرس کلب چې کوم صدر و زه دا وایم جی ټیک شو خلي کوم په دې زموږ ایم پی ایس صاحب دی دا دی دغه دی ذمہوار دی زموږ ډاکټر صاحب دی ذمہوار دی خو زه ته یو بله خبره کوم جی چې په دې روډ باندې داسې خلک پراته دي داسې ریټایر جنرالان ورته وایو چې هغوی په یو ټلیفون باندې چې کوم دی هغه ملک غوږونه خوځي او هغه په دې روډ باندې زما په خیال د ورځې که دغه نه وي نو خامخا دوه چکره خامخا دي خو هغه چې کوم دی په کم ګاډو کې ځي نو زما په خیال په خوړ کې ځي نو هغه ته موټروی داسې ده هغې ته هغه موټروی ښکاري لکه که په خوړ کې هغه ګاډو کې ځي نو هغه موټروی ده چې هغه موټروی ده که نه نو او بدقسمت ډبل بیډ کې ناستي ډبل بیډ کې ناستي که یو ورځ دا خلک چې په دې په موټرسایکل باندې راغل او په دې روډ باندې لاړل ځکه چې خلکو جنچې کې نو خلک هغه ذمہوار دي موږ هغه دغه کوو چې هغوی په یو ټلیفون باندې ملکونه دنیا خوځي د هغوی هم ذمہوار دي او زه دا خبره کوم چې تاسو دا وګورئ دا روډ چې کوم دی 2 کیلومتر روډ نه او دا په 3 پورشنو کې جوړ شو او تیرو کې جی د شپې کې کوم دا رمضان کې چې کوم دا روډ تاسو ټوټه ګورئ جی دې نه مخکې چې کوم روډ دی تاسو جی کتلی هغه هم د 3 میاشتې بعد چې کوم هغه مات شو هغه بیا آی کې موږ هم دمکې نه میلاو شوي د ټیکدار صاحب چونکې د مانکي ټیکدار و هغه وخت کې موږ دمکې نه میلاو شوي چې به ګورو وایي دم د نوخارې او دم د نوخارې هغه دمکې نه موږ دې لپاره منظوري کېدله خو تاسو دا اوس وګورئ جی دا کوم روډ چې کوم دی موږ دا موږ ته ویلي ځکه موږ هغه وخت ما ته ویلو که په دې موږ څه کوو نو چونکې دا ټیکدار تښتي نو مې پرېږده چې بس جوړ کړي څه جوړ کړي ټول کړي نن ته دا روډ وګوره جی دا روډ دی جی نو پته نه لګي چې دا ټیکدار صاحب چې کوم دی نو دا د خیرات په پیسو جوړ کړی دی هغه د زکات په پیسو جوړ کړی دا د سرسایې چې کوم د اوښ کېدم چې په هغې باندې دا روډ جوړ کړی تاسو وګورئ چې دا زموږ ګورنمنټ تاسو دا روډ ښکاري چې دا تاسو وګورئ دی موږ جوړ دا اوس وګورئ جی دا بالکل کلاو پرېښی دی نو دې باندې که یو ځل باران وشو دا د یو باران کار کوي بس دا بیا دې کې به کندې جوړې شي په دې باندې هغه نری چې کوم پریمکس ورته وایي هغه شګه په دې نه ده اچولی شوې دا کار نیمه کې پرېښی دی اول خو مونږ خپل ایډیشنل ډیپټي کمیشنر چې کوم بیس وزیر د هغې ته وایي چې یو ځل بیا په دې راشه او دا کار هم لږ وګوره او دا ټیکدار راونیسه مونږ له چې دا مونږ له دا روډ جوړ او په دې زه وایم چې دا ټیکدار د شپې بس راغو د شپې روډ یې جوړ کړو لغون ټوټه جوړه کړه او د شپې چې کم دی نو دې نه بیا اوتې دی نو مونږ په دې نه پوهېږو نه مونږ چا ته فریاد وکړو او چا ته وژاړو چې دا روډ دا خلک ته روزانه نو زمونږ بلدیاتي نمایندګان دي نو هم غریبان چې کوم دي هغه خپل وس کوي خو هغه چونکې دغه نه مونږ تفصیل غواړو تفصیل یو ځلې پرس کلب ته چې زمونږ دغه راغلی محترم دغه چې راغلی پرویز خان چې راغلی زمونږ پرس کلب ته نو ښار ته نو هلته مونږ ډاکټر صاحب مونږ دا خبره کړې وه دا خبره مونږ خپل کلي اوچته کړې وه او هلته مونږ ته دا واده کړي وو چې هغې زره مونږ د هغې فنډ منظور مونږ چې نن تفهیمه چې مونږ په نن کوم نو ښار کې چې مونږ کوم روډونه ګورو په مانکي کې دغه وګورو په نظامپور په هغه شانتې پکار دا دی چې هغه کوم څنګه د نظامپور دي د مانکي دي د پیر سباق طرف ته چې دا کوم هایوې جوړې شي نو دې علاقې څه ګناه کړې ده پکار دا دی چې دا زر تر زره مونږ ته جوړ شي دا لږ وسیع کول هم غواړي زما خو مطالبه دا ده د دنیا فنډونه دي چې د دې دا بونډري شي زموږ ایم پی اے ایم این اے چې دا بونډري د دیو شي چې دا لویږي دې کې ډېر زیات دغه چې کم دی سیټ والي چې وشي خو افسوس پته نه لګي چې موږ له کوم خبرې سزا راکوي موږ چونکې دا سزا خو نه راکوي نو سزا خو دا ما چې ډاکټر صاحب ته وایي د ما خپله اندازه ده د هفته کې به د یو ځل دو ځل په دې روډ خامخا ځي ځکه چې د هغې دلته کې په بو کې کوم د هغه سرګرمیانې دي اکټیویټي ده مونږ ګورو کله یو کلي کې نو هغه په خپله هم په دې روډ ځي راځي او دی په نظر هم دی چې وایي مونږ دغه طرف ته ځو نو وایي په خپل ګاډي باندې یاري هغه سره خو موټر دی عام موټر دی هغه سره هغه دغه نشته او په خپله ډرایوینګ هم کوي نو دا به ورته احساس هم کېږي خو بس فنډ کمی به وي لا کېدای شي نورو علاقو ته زیات ضرورت یو مونږ ته زیات ضرورت نه نه جی نه نه په دې خبره نه زموږ هم حق شته د مونږ تر کوم پورې په دې د خوړ په کانو باندې بزو تفهیمه دا ډېره ګرانه خبره خدای مو خراب شي ملا مو بس اوس کار نه کوي شل کاله په دې مونږ مطالبه کوو دا چې دا
موږ خو طنز مو کو طنزونه مو کول ملتونه مو کول په دې روډ باندې ټیک ټاک فندونه شته فندونه دومره فندونه دي چې کمې نشته لکه ما ته پته ده کنه نو ښار کې په اربونو روپۍ ولګېدې نو اربونو روپو فندونو کې بیا زمونږ هم د 100 کروڑه روپۍ په دې روډ باندې چې ولګي نو مونږ به دعا کوو شکرګزاره به یو شکریه به ادا کوو امید لرو چې بله ویډیو مونږ جوړو نو کېدای شي مونږ ته شکریه ده چې کوم روډ اوس جوړ شو ته تاسو وروسته لاړ شئ چې کوم 3 کاله 3 کاله مخکې جوړ شو هغه نن مات ځکه هغه مات شو که نه نو بیا به شی چې ځم چې هغه چې مات شي او بیا دا جوړېږي بیا به مسلسل مونږ ته مسله ده مونږ به مطالبه ده وکړو چې د وزیر ګړی نه راوالي مدرسې نه دی دا ډبل دغه دی ډاک بیسود پورې نو دا دومره غټه فند نه دی لکه مونږ چې نو ښار کې ګورو څومره فندونه لګي نو دا هېڅ نه دی دا هغوی ته وړو کې مالګه ده نو بس که دی یو ځل یو بسم الله یې پرې وکړه او ښه مضبوطې جوړولی شي چې کله توجه وي او کله دلچسپي وي نو دا به داسې شي لکه د ته به وایې په مري کې ګرځم لا په بار علاقو کې ګرځم دغه کې به ګورو مانکي روډ باندې مانکي روډ باندې به ګرځو نظامپور روډ باندې به ګرځو مانکي د دې خواته نظامپور ته لاړ شي واټ طرف ته کوم دا غټ څنګه بالکل بالکل مونږه پرویز خان نه ډاکټر عمران نه مونږه چې کوم ګران ایم پی ای دی هغه نه مونږه دا مطالبه کوو او سره زم دې جرنیلان سره چې کوم زمونږه صاحب دغه دی بیروکریټ دی اینه مونږه مطالبه کوو هغه دې چې خصوصي مشران سره خبره وکړه دا مشران هم دا غي خبره دا مشران چې کوم دي دا هم زمیوار دي زه یوازې ډاکټر صاحب دا نه ګرامم دغه جرنیلان صاحبان چې کوم دي زمونږ د سر تاجونه دي د نساج صاحب چې کوم دي دا خپل علاقه د علم خټک صاحب چې بلز ناز دلته راغلی په دې په انجیوز کولې شي په انجیوز کولې شي په یو ایشین ډیولپمنٹ فند کې کولې شي بالکل هغه لم د پکار شي او په خپل به زیرا هغه روډ دی هغه چې څوک راځي ای په تو چې 10 روډ دی 10 تاسو علاقه دی 10 تاسو دغه وایي هغه دغه دی ګره مو هغه نم دا خواست کو چې هغه چون کې د دې روډ زړه زړه دغه چې کوم دي دا دی جوړ کیږي او ډیره مهرباني جی تاسو زمونږه دا فریاد چې کوم تاسو اوریدو او دې وخت موږ تفهیم سه بخو شکریا گزار کوو چې هغه په دې دوار کې موږ دلته موږ ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني جی